حدیث مبارک ارتوایم او دا حدیث مبارک روایت کړه دی مسلم. دو صحابو نه روایت دی لږ غوندې په الفاظو بدلون سره. عبد الله ابن مسعود نم روایت دی، ډېر ښایسته روایت دی. دا واورئ که خدای پاک چرته تبدیلی ورکې راوسته او دلته تاسو دی باره مه راځئ چې مولانا صاحب خبره مونږ واورو، دی باره راځئ چې مولانا صاحب خبره واورو نه زده یې کړو او په هغې باندې بیا عمل وکړو. خدا را زما دا خبرې لږې ځان دپاره په عمل کې هم جوړوئ، صرف اورېدو پورې مه موکړو. لکه دلته زه تاسو ته تقریر نه کړم، دا گویا کې زه تاسو له یو درس ورته ووایم، یو درس در کوم، یو نصیحت درته کوم چې دا خبرې زده کړئ، دا په ځان کې پیدا کړئ، د دغې خبرو مطابق د خپلو بچو د ځانو اصلاح وکړئ. والله د انسان ژوند ښایسته شي، د انسان آخرت ښایسته شي په دغو خبرو باندې. بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابي عبدالله ابن مسعود نم روایت دی او عمران ابن حسین په سواد سره سین سره نه، عمران ابن حسین د نم روایت دی، روایت کړه دی مسلم شریف. او دا حدیث واورئ الفاظ ارتوایما. عبدالله ابن مسعود یا عمران ابن حسین فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائل یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. عمران ابن حسین فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائل زما د امت نبا او یا زر خلق قیامت په ورځ باندې بلا حساب او کتاب رب جنت ته داخلي. يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. چې کله صحابو دا خبره واورېده چې اوهو دغه خلکو به عمل سي یا رسول الله، دا کوم خلق دي چې مونږ پکې شامل یو که مونږ پکې نه یو شامل؟ ما او تا خو چې غوړ پروګرامي نو غمی را سره چې ما او تا پکې شامل یو که نه یو شامل، هلکه ما نوم هم پکې واچوه، خوراک ښه خوراک دی. خو دا را سره چرته غم پیدا نشو چې دا عمل دی خلق یې کوي، آیا په دې عمل کې زما نوم شته او که نشته، په دې لیسټ کې زما نوم شته او که نشته، دا غم را سره چرته د عمل او د آخرت متعلقه پیدا نشو. صحابه کرام تپوس کا من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله ستا په امت کې دا اویا زره خلق بلا حساب کتاب با جنت ته داخلهږي. من هم یا رسول الله، دا خلق څوک دي؟ پیغمبر علیہ السلام څو خبرې کړي؟ څلور. لکه خلق دا حدیث خلق اوري خو خلق ځان سره څه وایي چې والله اعلم چې زه به په دې کې شامل یم که نه. صاحبانو رسول الله یا څلور علامات بیان کړي دي. وګوره که دا کې څلور علامات دي والله العظیم چې ته په دغو خلقو کې شامل انسان یې. دا زمونږ ایمان دی. که څوک شامل یو که نه والله چې مونږ په دغو خلقو کې شامل خلق یو. او بیا که دا څلور خبرې وي راکې قیامت په ورځ باندې به مونږ هم بلا حساب او کتاب جنت لزو انشاءالله. ستاسو څومره کمزوره ایمان به وي والله عالم، مونږ خو دا ایمان دی چې په ما کې دا څلور خبرو نه ځان خبر کا. وی ګوره چې درکینی پیدا یې کړه، که درکی استقامت پې وکړه او خدای شکر پې ادا کړه او په دې باندې مړ شه، که قیامت په ورځ باندې بلا حساب کتاب جنت ته داخل نشوي، د دغو ټولو خبرو ذمہوار رسول الله صلی الله علیه وسلم. څه فرمایي؟ قالوا من هم یا رسول الله، دا څلور خلق څوک دي؟ رسول الله ورته فرمایي هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څلور خبرې کړې دي. دا اویا زره خلق چې بلا حساب کتاب جنت لجدا بڅوک دي؟ رسول الله فرمایي الذين، اول نمبر دا هغه خلق دي لا يسترقون چې غلط دم درود، غلط دم درود، کوډا، سحر، جادو دا یې په خپل ټول عمر کې نی کړی. چې کوډه یې کړي، انتر منتر یې کړی، دا یاد لرئ تعویز جایزم دی، دم جایزم دی او دم او تعویز ناجایزم دی. دواړه صورتونه پکې شته. که تعویز کې لیکایي د قرآن او د حدیث مطابق ده، په دم کې الفاظ د قرآن او د حدیث مطابق دي، بالکل جایز دی، هیڅ خبره پکې نشته. خو دا یو سبب دی. تعویز چې څنګه موس درته وي یو سبب دی. اعتماد به چا باندې گئی؟ سبب به استعمال کړي، اعتماد به په الله باندې گئی. مؤثر حقیقی الله دی. که هغه پکې اثر واچي کار به وکړه، که هغه پکې اثر وانه چي کار به نه کا. نو رسول الله فرمایي چې غلط دم درود شانی کړي.
الحمدلله موږ تاسو نه دی کړی. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولا یتطیرون، او هغه کسان به دا چې په دنیا کې بیا بدفعلی نه کړي. بدفعلی دی ته ویل کېږي نن زما ورځ خرابه ده ولی سحر مې دا مردار سیز لیدلاو، سحر مې دا تور رنگ والا زناور لیدلاو، او ما پورې کور سپیره شو او زما پورې گاډی سپیره شو، او دا د گاډي د وجه نه ما سره داسې وشو او کور د وجه نه ما سره داسې وشو. دې ته بدفعلی ویل کېږي. بدفعلی هیڅ کور تا ته څه نشي ویلی، هیڅ گاډی تا ته څه نشي ویلی چې رب کائنات طرف نه ستا په تقدیر کې ضرر نه. رسول الله فرمای والله دا ټول امت را جمع شي او ستا په تقدیر کې ضرر نه. رسول الله فرمای د ستنې د سر مطابق ضرر درته نشي رسولی چې چا بدفعلی نه کړي. او دریم نمبر ولا یقطعون، الحمدلله بدفعلی مونږ نه کړي، مونږه اعتماد د الله په ذات باندې دی. ولا یقطعون. او دریم نمبر رسول الله فرمای چې بدن باندې داغونه نه جوړ کړي. داغونه دا مونږ استادو خصوصا زنانه یا نور خلک یا اوس زمانه کې یو سټایل غوندې راوتلی دی، څوک په دغه څټ باندې یو داسې شین غوندې کلر کې یو تصویر جوړوي، او څوک یې په لاس باندې جوړوي، او څوک چې زنانه په هغه شین کلر باندې خالونه وهي او داسې جوړ کړه چې بیا ورانګي نه په هغې غوښه کې چې کوم هغه نقشه جوړوي په اور په ذریعه باندې یا ستنو په ذریعه باندې، او ټول بدن داغدار کا. رسول الله فرمایي دا سخت ګناه ده. ولا یقطعون، دا 70,000 کسان به هغه خلک چې دا کار به دنیا کې نه کړي. رسول الله فرمایي ګوره درې کار دا به نه کړي. لا یسترقون، غلط دم درود به نه کړي د شریعت په خلاف باندې. ولا یتطیرون، بدفعلی به نه کړي. ولا یقطعون، بدن به داغدار کړي نه. او رسول الله فرمایي څلورم نمبر علامه یې څه په دنیا کې وعلى ربهم يتوکلون، په دنیا کې به په هر معاملې کې په رب کائنات باندې اعتماد کړی. متوکلین به متوکلین. رسول الله فرمایي دا څلور علامه الحمدلله تداویل شي چې زم په دغه او یا وزره کسانو کې داخله ما رب کائنات. دا عمران ابن حسین روایت ده، او عبد الله ابن مسعود کی رضی الله عنه کی دا خبره لګ زیاته چې رسول الله کله دا خبره وکړه چې بلا حساب کتاب به او یا زره کسان زما په امت کې جنت لذي، چې عکاشا ناستو، عکاشا رضی الله عنه، عکاشا ورته فرمایي یا رسول الله مام پکې اور داخل کړه. صحابیت